دوه رکعاته وکړه خشته وکړه د شپې څلور وکړه خشته وکړه دوه رکعاته نفل وکړه ښکلې وکړه نو که ته شل رکعاته نفل وکړه زړه 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 څه فایده څومره زر زر موږ لګیا یو خدای پورې ټوکې شروع کړې موږ پورې ټوکې شروع کړې تاسو ته یو مثال درکړم ستا یو دوست یو د دوی واده او واده وشو ته مبارکۍ لري او تا ولا څلور کیلو مټۍ واخېسته ښه قیمتي مټۍ دې ولا واخېسته او هغه دې په یو پلاستیک ګوډۍ کې واچوله یو شاپینګ بیګ کې دې واچوله پلاستیک ګوډۍ کې دې واچوله او هغه لري یوړه هغه ښځې له یو سي کور والا له یو سي چې دا زما دوست دا مټۍ یې څلور کیلو راوړې ده څلور کیلو ښه ګرانه قیمتي مټۍ هغه ښځه بیا څه وایي څونه به پورې خاندي یاره ډېر قمقل دوست دی څلور کیلو یې راوړه او شاپینګ بیګ کې اچولې دا خو په دې لاره ټوله ګډاخېدلې ده هغه تور او سپین او زیړ ټول یو بل سره ګډ ګاډېره شوي چې ګوډۍ کې واچوې روغ پاتې کېږي نه چې په لاره ځي شړقېږي هغه ټول ګډ ګاډېره دي دا خو ستا ډېر هوښیار دوست دی دومره قمقل خر چې ته په دنیا کې نه لیدلی څلور کیلو باندې بلا پیسې ورکړې دا خوا ته واچو دا بوتاوه کې واچو دا خو ماشومان هم نه خوري هغې نه خو چوړي جوړه شوې ده هغه ورسره ګډ مکس شوي دي نه مېلمه ته پلیټ کې کېښودی شو او نه موږ ساتلی شو دا دې دا څنګه دوست دی دا بېوقوفه خر څونه سپکې به ورپسې ښځه وایي دې غریب څلور کیلو مټۍ ده لیکن هېڅ ته جوړه نه شي بل یو دوست دی هغه یو کیلو راواخېسته او په چای کې واچوله او دا هر یا دانه جدا جدا پرته او پلاستیک کې پرې پاسه ولګاو او دا مټۍ والا پرې پاسه ګلونه مو لګوي هغه یې وړله ښځې نه ورکړه دا مې بل دوست راوړې ده څه وایي دې ته هوښیار وایي دا څونه خسته لکه مونږ یې چاله ګفټ کې ورکوو نو به پرې خوشحاله شي او که چاته مېلمه ته ږدو هره دانه جدا پرته ده د عزت طریقه دا څونه خوند یې وکړه نو ګوره هغه بل څلور کیلو وړې وه او د 10 راوړه کیلو نو هغه هرې باندې خوشحاله نه شو په دې خوشحاله شو نو عبادت لږ وکړه لږ نفلي یادو فرض خو چې څه دي هغه به کوې عبادت لږ وکړه خو ښکلې کړه ګفټ دې جوړ کړه چا لی ورکوې الله لی ورکوې نو چې الله له کوم عبادت ورکوې نو څه دې جوړ کړه ګفټ ښکلې کړه مزېدار یې کړه الله لی ورکړه او که ډېر عبادت یې ګوتې مټۍ وي نو الله به فرشتې څه وایي رب العالمین فرمایي چې دا عبادت او دا مونځ ولا په دا سر د پاسه وروغورځوې زما نه دي پکار نو زه ډېر افسوس کوم چې زموږ مسلمانان اودس وکړي په هغې وخت ولګوي جومات ته لاړ شي په هغې وخت ولګوي مونځ وکړي وخت ولګوي لیکن مونځ نه شو ولې رکوع نه پس قومه ونه شوه د دواړو سجدو منځ کې چې سجده وه هغه سجده ونه شوه سجدې په صحیح طریقه ونه شو رکوع په صحیح ونه شوه او مونځ هم دونه په منډه 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 چې دونه زر درې وي چې پته یې ونه لګېده ښکلې عبادت کوئ خشته مزېدار ښکلې عبادت چې رب العالمین ورباندې خوشحاله شي نو چې صدقه مو ورکړې نو ښکلې طریقې سره ورکړه که صدقه ورکړې او ته په ریا کې یا صدقه کې او ته خلکو ته ښودنه کې نو دا صدقه د خدای په نزد قبلېږي د ریا سره لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى او یا چاله صدقه ورکړه بیا به احسانونه کې او یا دې چاله صدقه ورکړه سبا راشه کنه ما دا کار وکړه پرون مې د زکات نو درکړی څه هر څه دې ډوب کړی ریا به نه کې ولا يشرك بعبادة ربه احدا مراد ریا ده خطرناک شی دی نو چې په اخلاص چاله پټه صدقه ورکړي دا یو لاس باندې ورکړي دا بل هم خبر نه کې رسول الله مبارک فرمایي او خالص الله لپاره صدقه ورکړي او کوشش کوئ چې صدقه دې په خدای کې ولګي مدرسه کې ولګي جمعات کې ولګي مولا لو لګي طالب لو لګي مسکین لو لګي پونډه لو لګي یتیمانانو لو لګي دا بهترینه صدقه ده جاری صدقه وکړه څه بهترینه صدقه به وکړه یو طالب غریب د کتاب ضرورت والا یو مولا دې درس کې د کتاب ضرورت وي هم نه واده چې کتاب دلواله بهترینه صدقه ټول عمر جنان کتاب ګوره درس کوي طالب دغه الله ثواب درکړي دا صدقه وکړه مدرسه کې کوټه جوړه کړه جمعات پکې جوړ کړه دینه به ټول عمر په دې کې د دین کار کیږي په ټول عمر په عبادت کیږي طالبان په سبق په عبادت پکېږي دا نه ختمېدو والا صدقه ده روزي دې په چاو خوري سبه دلته خوري سره خبر خلاص شو مونږ دغه زور ورکو لس دغه په خوشل دغه په خوشل دغه په خوشل دغه په دا موږ صدقه نه ده په کلار کې نه او تا هغه خورنه به تا په خوري او ریا دې کنه خلک وایي ډېر وی ګونه په حق او ډېر زبردست ډوړې ورکړه او خلک ته مو څنګه وډوړې ډېر خشتا و ابل نه تاسو کې څنګه وډوړې ډېر جګر څه پکې او کنه ما په پلان کې نه پخلی والا راوسته او ډېر خپل نه وډوړ ریا کاری ډول ریا ولې ما په کومه مله دې ټول عمر مې خلکو خورې دې خلکو نه انا مړو خیرات هم زموږ ټول دغلا دلته غریب دې یتیم دې مکه و یتیم دې لاري مړ دې ماشومان یتیمانان پاتې شو مکه و خیرات یتیمانان دې یتیم مال خورې ډېر جوړم دې لا تاكلوا اموال اليتامى ظلما بالکل مخره او الله فرمایي چې چا دې یتیم مال او خورې نه ما یاکلون فی بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اور ظالم خېټه تاله